ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، انجینر عزت الله حلیم یم، ستاسو د 12م ټولګي د فزیک لپاره په خدمت کې یم. ګلون زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تیر درسي ساعت کې اتوم فزیک پای ته ورسولو، نن انشاءالله موږ او تاسو هستوي فزیک سره معرفت کوو او بالاخره به مخکې ځو پکې. ګلون زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو موضوع هستوي فزیک ده، هستوي فزیک ستاسو د کتاب 139 صفحه ده. ښه ګرانو زده کوونکو، هستوي فزیک د معاصر فزیک هغه برخه ده چې په هغې کې د اتوم د هستې د هغې خصوصیات او د هغه عناصرو هستوي تغیرات چې د هغې په نتیجه کې زیاته انرژي په لاس راځي بحث کوي. هغه عناصر عموما موږ او تاسو مطالعه کوو، دغه تاسو چې د کومو پدیدو سره مخ یې، تاسو وایئ چې اتوم بم دی او دا خبرې دي، عموما د هغې ډېره زیاته انرژي د هغې څخه لاسته راځي. هغه ځینې خلک د برېښنا په ډول باندې هغه مصرفوي، همدارنګه ځینې خلک د تخریب په خاطر باندې مصرفوي. نو هغه عناصر چې هغه ډېره زیاته انرژي لاسته راوړي، عموما د هغې څخه بحث پکې ترسره کیږي. ګلونو زده کوونکو، کولی شو 1896 میلادي کال د هستوي فزیک د بحث د پیل نیټه وګڼو. ولې؟ ځکه په همدې کال هنري بیکرل د راډیو اکټیف تشعشعات او د یورانیم ترکیبونه کشف کړل. ګلونو زده کوونکو، زموږ او تاسې موضوع ده بله د هستې اندازه او جوړښت دی. د رادرفورد کومې تجربې چې ترسره کړې، د رادرفورد تجربه وښوده چې د اتوم قطر تقریبا 10⁻14 مترو په اندازه کې دی. خو چې دغه 10⁻14 متر اندازه چې ده، د دې د دقت او د دقیق قیمت د اندازه کولو لپاره دوی 10⁻15 په سره ښیي. 10⁻15 چې موږ او تاسو ورته فیمتومتر هم ویلی شو، یا ورته یو فرمي هم ویلی شو، دې باندې اندازه کیږي. ګلونو زده کوونکو، تاسو ځان سره یاد لرئ چې د اتوم د هستې قطر دا د 10⁻14 مترو په شاوخوا کې دی، چې تقریبا موږ او تاسو دغه قیمت چې په پام کې نیسو 10⁻15 متره په پام کې نیسو، چې 10⁻15 سره په فزیک کې تاسو بلد یې، دې ته فیمتو ویل کېږي او متر په خپله متر شو. دې ته عموما تاسو په ساده اصطلاح سره فرمي هم ویلی شئ. نو که څوک وایي چې د هستې قطر یو فرمي دی، یو څوک وایي چې نه یو فیمتومتر دی، نو مشکل په دې کې نشته. که څوک وایي چې 10⁻15 متره دی، دې کې ګلونو زده کوونکو څه مشکل نشته. نو د هستې قطر یا د هستې د قطر اندازه څومره ده؟ یو فرمي یا 10⁻15 متره ده. ښه ګلونو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو د هستوي فزیک سره لا ښه بلد شو، نو لاندې څو فکټورونو سره موږ او تاسو بلدتیا پیدا کوو. اول اتومي نمبر دی، نیوتروني عدد دی یا نیوتروني نمبر، کتلوي نمبر او همدارنګه د یو اتوم کیمیاوي نښه ده. ګلونو زده کوونکو، لومړی راځم اتومي نمبر. اتومي نمبر څه شي ته ویل کیږي؟ په یو اتوم کې د پروتونونو شمیر ته اتومي نمبر ویل کیږي. که چیرې موږ او تاسو وایو فرض مثال یو اتوم څومره پروتونونه لري، فرض مثال 5 پروتونونه لري، 6 پروتونونه لري، دغه د پروتونونو تعداد ته د اتوم چې ویل کیږي؟ اتومي نمبر ویل کیږي. اتومي نمبر عموما په زیډ سره ښودل کیږي. ورپسې کتلوي نمبر دی. ګرانو زده کوونکو، په یو اتوم کې د پروتونونو او نیوترونو مجموعې ته کتلوي نمبر یا کتلوي عدد ویل کیږي. کتلوي عدد عموما په ا سره ښودل کیږي او ا مساوي کیږي د پروتونونو شمیر جمع د نیوترونونو شمیر. په یو د اتوم په هسته کې د پروتونونو شمیر چې څومره وي او د نیوترونو شمیر دا سره جمع کیږي، موږ ته څه راکوي؟ کتلوي نمبر یا کتلوي عدد راکوي. همدارنګه بل څه شی چې موږ تاسو معرفي کوو، هغه نیوتروني عدد دی. نیوتروني عدد په یو اتوم په هسته کې د نیوترونو شمیر ته نیوتروني عدد ویل کیږي. نیوتروني عدد عموما په غټ ان سره ښودل کیږي. څومره نیوترونونه چې لري، وایي چې نیوتروني عدد یې فرض مثال 92 دی، 50 دی، 38 دی، څومره دی. ګلونو زده کوونکو، بله خبره د یو اتوم کیمیاوي نښه ده. د یو اتوم کیمیاوي نښې لپاره یاد لرئ، که چیرې ایکس یو اتوم وي، نو په ا په هغې کې کتلوي عدد یا کتلوي نمبر دی او زیډ په هغې کې د پروتونونو شمیر یا اتومي نمبر دی. نو یو اتوم عموما موږ او تاسو په دې نښې سره ښیو. دلته که چیرته فرض مثال موږ او تاسو داسې وایو چې ایکس یو اتوم دی، چې د هغې اتوم فرض مثال 215 شو په دې کې، او دلته فرض مثال 92 لیکل شوی و. نو ګلونو زده کوونکو، تاسو یاد لرئ چې 215 په دې کې څه شی دی؟ 215 په دې کې کتلوي عدد دی او 92 په دې کې اتومي نمبر دی. ګلونو زده کوونکو، که چیرې تاسو د خپل کتاب مثال مو دی
د اوسپنې 55 د اوسپنې د اتوم هسته ده. د نوموړي اتوم اتومي نمبر، نیوتروني نمبر او کتلوي نمبر حساب کړئ. ګرانو زده کوونکو د اوسپنې یو اتوم دی چې 55 پکې کتلوي نمبر دی او 26 پکې اتومي نمبر دی. موږ تاسو پوهیږو چې 26 اتومي نمبر دی، زه درته وایم. خو عموما دلته A لیکل شوی، ما مخکې چې کوم لیکلی او دلته Z لیکل شوی. نو زه څه شی وایم؟ وایم چې کتلوي عدد یې څومره دی، کتلوي نمبر یا کتلوي عدد یې 55 دی او اتومي نمبر یې Z څومره دی، Z یې 26 دی. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نه نیوتروني نمبر هم وخت، یعنې نیوترونو شمېر. د نیوترونو شمېر د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو مخکې ولوسته چې A مساوي کېږي، یعنې اتومي نمبر جمع نیوتروني نمبر. د دې دواړو مجموعې ته څه ویل کېږي؟ کتلوي عدد یا کتلوي نمبر ویل کېږي. نو زه دې په ځای باندې لیکلی شم چې n مساوي کېږي A منفي Z سره. نو دا مساوي کېږي A پکې 55 دی، منفي Z پکې څومره دی؟ 26 دی. نو بالاخره n به مساوي شي 6 نه چې 6 لاړ شي 0، 5 نه چې 3، 2 لاړ شي 3. نو وایو چې نیوترونو شمېر یې څومره دی؟ د نیوترونو شمېر یې 10 دی چې دې ته نیوتروني عدد هم ویلی شي. دا ځان سره واخلئ. ښه ګلونو زده کوونکو بل مثال ته تاسې متوجه شئ. یورانیم د عناصرو په دورهیي جدول کې 92 نمبر عنصر دی. په 215 یورانیم کې د موجوده پروتونونو او نیوترونو شمیر پیدا کړئ. ښه څرنګه چې یورانیم د دوراني جدول 92 عنصر دی، نو داسې وایي چې اتومي نمبر یې څومره دی؟ اتومي نمبر یې 92 دی. اتومي نمبر یې پیدا شو 215 یورانیم. موږ ډایرکټ پوهیږو چې A مساوي کېږي 215. دی پکې کتلوي عدد یا کتلوي نمبر شو. تاسو پکې د پروتونونو او نیوترونو شمیر پیدا کړئ، n یې پیدا کړئ. دا چې 92 نمبر دی نو د پروتونونو شمیر پیدا شو چې 92 پروتونونه لري. همدارنګه دلته نیوترونو شمیر د پیدا کولو لپاره موږ پوهیږو چې A نه Z زه تفریق کوم، نو کولی شم ولیکم چې n مساوي کېږي A منفي Z سره. دا به مساوي شي A په ځای باندې لیکم 215 منفي 92. نو بالاخره n به مساوي شي 15 منفي 2 3، 14 منفي 9 4 او یو مې دی په خپله 1.3 د نیوترونو شمیر دی. ګلونو زده کوونکو دا ځان سره واخلئ، موږ او تاسو د خیره سره مخکې ځو. ګلونو زده کوونکو زموږ او تاسو بله موضوع ده هستوي قوه. هستوي قوه د هغه قوې څخه عبارت ده چې د هستوي ذرات په هسته کې یو بل سره نږدې ساتي یا چې د هستوي ذراتو ترمنځ عمل کوي. ګلونو زده کوونکو یاد لرئ هستوي قوه د 2 فیمتومتر په فاصله کې عمل کوي. که چیرته د 2 فیمتومتر څخه کمه فاصله وي هم هستوي قوه پکې عمل کوي. ګلونو زده کوونکو تاسو په دې باندې ټول پوهیږئ 2 پروتونونه دي فرض مثال په یو هسته کې. پروتون دواړه پروتونونه مثبت چارج لرونکي ذرې دي. په دې باندې یو ډول بله قوه عمل کوي چې هغې ته برېښنایي قوه ویل کېږي او دا دفع قوه ده. نو د دې لپاره چې د اتوم دغه پروتونونه په دې کې متلاشي نشي، بهر نشي دینه، نو د دې لپاره یوه قوي او عظیمه قوه په دې کې عمل کوي چې هغې قوې ته ویل کېږي هستوي قوه. نو داسې وایو چې هستوي قوه نسبت برېښنایي قوې ته او همدارنګه د جاذبې قوې ته ډېره زیاته ده. د همدې د وجې څخه هستوي قوې ته عظیمه قوه هم ویل کېږي. ګلونو زده کوونکو زموږ او تاسې بله موضوع ده ایزوتوپونه. د هغه هستو څخه عبارت دي چې اتومي نمبر یو شان او کتلوي نمبر مختلف وي. یا ایزوتوپونه د هغه هستو څخه عبارت دي چې د پروتونونو شمیر یو شان وي او کتلوي عدد سره فرق لري. لکه موږ او تاسې دلته مختلف ایزوتوپونه ګورو. د کاربن 3 ایزوتوپونه لري، همدارنګه هایدروجن 3 ایزوتوپونه لري. کاربن 3 ایزوتوپونه، یو کاربن 12 ورته ویل کېږي، کاربن 14، کاربن 14. دا په همدې نومونو باندې مسما دي. کاربن 12 په طبیعت کې 98.9 سلنه پیدا کیږي. کاربن 14 په طبیعت کې 1.1 سلنه پیدا کیږي. کاربن 14 په طبیعت کې په طبیعي ډول بیخي نه پیدا کیږي، په مصنوعي ډول یې کولی شو ترلاسه کړو. همدارنګه د هایدروجن 3 ایزوتوپونه وجود لري چې یو هایدروجن یو چې هغې ته موږ عادي هایدروجن ویلی شو، همدارنګه هایدروجن 2 چې دوتریم هسته ورته ویلی شو، همدارنګه هایدروجن 3 چې تریتریوم هسته ورته ویلی شو. ګلونو زده کوونکو هایدروجن یو که چیرې تاسو متوجه شئ دا معمولي هایدروجن دی 9.95 سلنه په طبیعت کې شتون لري. هایدروجن 2 ایزوتوپ د دویتروم په نوم چې یادیږي په دې 2 نښې سره هم ښودل کیږي. په طبیعت کې 0.015 سلنه پیدا کیږي. او د تریتیوم ایزوتوپ چې کوم دی د هایدروجن
هغه په T3.1 سره نښې سره ښودل کیږي او په طبیعت کې 0.015 سلنه هم پیدا کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسې بله موضوع ده د هستي ثبات. مطلب هستي پایداري یا د هستي ثبات دی. ګلون زده کوونکو، موږ او تاسې مخکې واضح کړه او درته ومې ویلې چې د پروتونونو ترمنځ د هستوي ذراتو ترمنځ په مجموع کې ویلی شو د برېښنایي تدافعي یا د دفع قوه شتون لري. نو د دې لپاره چې دغه قوه خنثی شي یا کمزوري شي، نو هستوي قوه په دې کې عمل کوي او هستوي قوه دا یو بل سره څنګه کیږي؟ ټینګ ساتي. ګلون زده کوونکو، ځینې هستې دي په خپل سر باندې له خپل ځان نه نه لیدونکې وړانګې خپروي چې هغه به انشاءالله موږ او تاسې مطالعه کوو چې راډیو اکټیف وړانګې ورته ویل کیږي. دا بې ثباته هستې دې ته ویلی شو. خو ځینې هستې داسې دي چې هغه د خپل ځان څخه نه لیدونکې وړانګې نه تشعشع کوي په خپل سر باندې، چې دې ته باثباته هستې ویل کیږي. موږ او تاسې ګلون زده کوونکو د باثباته او بې ثباته هستو لپاره لاندې خصوصیات معرفي کوو. اول خبره دا ده، باثباته هستې یا پایداره هستې د کمو هستوي ذراتو درلودونکې وي. کومې هستې چې باثباته هستې وي په هغې کې به د پروتونونو او نیوترونونو شمیر کم وي. کومې هستې چې بې ثباته هستې وي په هغې کې به د پروتونونو او نیوترونونو شمیر زیات وي. بله خبره ګلون زده کوونکو، ټول هغه عناصر چې اتومي نمبر یې د 3 څخه زیات وي هغه ناپایداره هستې دي، او چې د 3 څخه کم وي هغه تقریبا پایداره هستې دي. ستاسو په کتاب کې د 38 لیکلی، هلته یو اشتباه شته دی. هغلته لیکلي که هغه هستې چې اتومي نمبر یې د 38 څخه پورته وي هغه ناپایداره هستې دي، او اتومي نمبر چې د 38 څخه کم وي پایداره هستې دي. نه، هغه 3 نه 38 نه بلکې 3 دی. ګلون زده کوونکو، بله خاصیت د پایداره هستو، په هر اندازه چې د نیوترونونو او پروتونونو نسبت زیات وي ناپایداره هستې دي، او په هر اندازه چې د نیوترونونو او پروتونونو نسبت کم وي پایداره هستې دي. مطلب د دې خبرې دا شو، څومره چې په هسته کې د نیوترونونو شمیر زیاتیږي په مقابل کې هسته ناپایداره کیږي، بې ثباته کیږي. یاد لرئ ګلون زده کوونکو، که چیرې په یو هسته کې د نیوترونونو او پروتونونو نسبت دا لوی تر 1.5 وي، نو دې ته بې ثباته هسته ویلی شو. او که چیرې د نیوترونونو او پروتونونو شمیر یې کوچنی تر 1.5 شي، دې ته باثباته یا پایداره هسته ویلی شي. دی د پروتونونو او نیوترونو له نظره یو بل خاصیت و. ګلون زده کوونکو، د وخت په تیرېدو سره په ناپایداره هستو کې تغیرات راځي چې د هغې په نتیجه کې ناپایداره هستې په پایداره هستو باندې بدلیږي. موږ او تاسو به انشاءالله مطالعه کوو وروسته. د وخت په تیرېدو سره ځینې ناپایداره هستې دي له خپل ځان څخه نه لیدونکې وړانګې تشعشع کوي. د الفا وړانګې، د ګاما وړانګې، د بیتا وړانګې د خپل ځان څخه تشعشع کوي. نو په دې صورت کې دغه ناپایداره هستې په خپل سر باندې په پایداره هستو باندې بدلیدی شي. بله خبره ګلونو زده کوونکو، یاد ولرئ د هغه عناصرو اتومي نمبر چې په طبیعت کې موجود دی د 2 څخه کوچنی یا مساوي، مطلب 2 دی او د 1 څخه لوی دی، او همدارنګه د نیوترونونو شمیر 126 او د 0 څخه لوی دی. دا و د پایدار یا باثباته هستو خصوصیات. ګلون زده کوونکو، زموږ او تاسې بله موضوع ده د هستې سره اړونده یا تړلې انرژي. د دې لپاره چې یو پروتون د بل پروتون سره په څنګ کې پیدا پاتې شي څومره انرژۍ ته اړتیا ده. په یوه هسته کې یو پروتون د نیوترون همدارنګه دا ټول سره په ثابت حالت کې پاتې کیږي، په پایدار حالت کې څومره انرژي دا لري دا چې په ثابت حالت کې پاتې کیږي. ګلون زده کوونکو، د دې انرژۍ د پیدا کولو لپاره موږ او تاسې تړلې یا بینډینګ انرژۍ د پیدا کوو. دا به داسې پیدا کوو. یاد لرئ چې تړلې انرژي یا بینډینګ انرژي دا مساوي کیږي زد ضرب ام پی جمع ان ضرب ام ان منفی ام ایکس او ضرب چې ضرب سی مربع سره. ګلون زده کوونکو، دا معادله چې تاسو ته ما ولیکله دا د هستې سره د اړونده یا تړلې انرژۍ معادله ده. په دې کې زد تاسو پیژنئ د مخکې نه، دا د پروتونونو شمیر دی یا اتومي نمبر ورته ویلی شئ. ام پی پکې ماسه پروټان ده یا د پروتون کتله ده. ان پکې د نیوترونو شمیر یا نیوتروني عدد دی، د ماس اف نیوټران یا د نیوترون کتله ده، او ام ایکس پکې د راکړل شوي هستې کتله ده. سی پکې د نور سرعت دی. دا معادله څه شي نه لیکل شوي؟ که چیرې موږ او تاسې مجموع ته په دې کې وګورو، دا کتله ده ټوله او سی مربع. نو موږ پوهېږو د البرت انسټاین دا معادله په دې ډول وه چې ای مساوي کېږي ام سی مربع. نو کولی شئ د هغې څخه انرژي لاسته راوړو. ګلون زده کوونکو، ستاسو د کتاب مطابق په دې کې یو مثال دی. هغه مثال هغلته هغه متن سم نه دی، تاسو پرې نه شئ سم پوهېدلی. نو هغه مثال ښه متن په دې ډول دی، تاسو دلته متوجه شئ.
مثال په دې ډول دی د دوتریوم اتوم هسته چې یو پروتون او یو نیوترون لري د 3.34 ضرب لس په توان د منفي 20 کیلوګرامه کتلې لرونکې ده د دوتریوم اړونده انرژي پیدا کړئ. راځو لومړی موږ او تاسې څه شی کوو؟ لومړی موږ او تاسې راکړل شوې ډیټا په تخته باندې ځان سره لیکو. ښه ګلون زده کوونکو د نیوترون هسته تاسو ته معلومه ده چې په هغې کې یو پروتون وي او یو پکې څه شی وي، یو پکې نیوترون وي. نو زه داسې وایم اول ځان سره لیکم چې نیوترونونو شمېر پکې یو، د پروتونونو شمېر پکې څومره ده هم پکې یو دی. بل څه شی پکې دی د پروتونونو کتله باید تا ته معلومه وي. 1.7 ضرب لس په توان د منفي 20 کیلوګرامه دا د پروتون کتله ده. همدارنګه د نیوترون کتله باید تاسو ته یاده وي چې 1.8 تقریبا همدومره ده ضرب لس په توان د منفي 20 کیلوګرامه. او بله خبره دا ځان سره یاده لرئ چې راکړل شوې ده د هستې کتله څومره ده. نو زه لیکم چې ام ایکس دا مساوي کېږي 3.34 ضرب لس په توان د منفي 20 کیلوګرامه. تاسې څه پیدا کړئ؟ د دوی د تړنې انرژي یا بینډینګ انرژي پیدا کړئ. ګلون زده کوونکو د هستې سره اړوند انرژي د پیدا کولو لپاره موږ تاسې معادله لیکلی شو چې بي مساوي کېږي زد ضرب ام پی جمع ان ضرب ام ان منفي ام ایکس ضرب سی مربع سره. راځو ګلون زده کوونکو همدلته قیمتونه وضع کوو. بي به مساوي شي زد په ځای باندې لیکم چې یو پروتون دی، یو ضرب ام پی د الکترون کتله 1.8 ضرب لس په توان منفي 20 کیلوګرام جمع ان په ځای باندې هم یو ضرب د نیوترون کتله 1.8 ضرب لس په توان منفي 20 منفي د هستې کتله پکې 3.34 ضرب لس په توان د منفي 20 کیلوګرام ضرب سی مربع. د نورو سرعت موږ او تاسو پیژنو چې 3 ضرب لس په توان د 8 متر پر سکند کل مربع. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو به څه شی وکړو؟ لس په توان د منفي 20 لس په توان د منفي 20 لس په توان د منفي 20 ټولو کې به لس په توان د منفي 20 مشترک ونیسو. نو به لیکم چې بي به مساوي شي یو په 1.8 کې 1.8 جمع 1.8 منفي 3.34 ضرب لس په توان د منفي 20 دا مې په ټولو کې مشترک ونیول ضرب 3 چې مربع کې 9 ضرب لس په توان د 8 په 2 کې 14 څه شی ژوله. موږ پوهېږو د انرژي واحد په حساب سیستم کې ژول دی، ولې ټول قیمتونه په حساب سیستم کې راکړل شوي دي. نو 1.8 جمع 1.8 منفي 3.34 دا چې تاسې حساب کوئ دا به راواخلئ په 9 کې به یې ضرب کوئ. بالاخره موږ او تاسو ته ځواب څو راکړي؟ موږ او تاسو ته به ځواب راکړي چې بي به مساوي شي 9 ضرب لس په توان د منفي 14 ژوله انرژي ده. نو دې لپاره څومره انرژي ده؟ 9 ضرب لس په توان منفي 14 ژوله انرژي. که چیرې تاسې غواړئ دا په الکترون ولټ سره محاسبه کړئ نو کولی شئ دا داسې ولیکئ چې 9 په خپله ضرب لس په توان منفي 14 په خپله. د یو ژول په ځای باندې موږ او تاسو لیکلی شو چې 6.15 ضرب لس په توان د 18 الکترون ولټه. ګرانو زده کوونکو نو بي به مساوي شي که چیرې تاسې 9 راواخلئ په 6.25 کې ضرب کړئ او بیا په علمي روش ولیکئ نو 15.625 میګا الکترون ولټ به شي. میګا قیمت تاسو ته زده دی لس په توان د 6 نو لس په توان د 6 په ځای کولی شئ تاسې میګا ولیکئ. الکترون ولټ به موږ تاسو ته په خپله باندې لاس راکړي. دا وه له هستې سره اړونده یا تړلې انرژي او د هغې مطابق مثال. ګلون زده کوونکو دا ځان سره واخلئ. ښه ګلون زده کوونکو زموږ او تاسې بله موضوع ده د انرژۍ سطحې یا د هستې د انرژۍ ترازونه. ګلون زده کوونکو لکه څرنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ کله چې الکترون د ټیټې انرژیکي سویې څخه لوړې انرژیکي سویې ته ځي نو پوهیږئ چې دوی یو مقدار انرژي ترلاسه کړې ده. کله چې له لوړې انرژیکي سویې څخه ټیټې انرژیکي سویې ته راځي نو یو مقدار انرژي د لاسه ورکوي. نو په دې صورت کې موږ او تاسو د دوی هغه د انرژۍ ترمنځ توپیر یا د انرژۍ هغه کومه توپیر شو هغه موږ تاسو ولوستو چې En1 منفي En2 دا مساوي کېږي HF په اندازه باندې. خو ګلون زده کوونکو یاد لرئ پروتون په هسته کې چې کوم قرار لري همدارنګه نیوترون. کله چې پروتون او نیوترون دوی چې هم
انرژي ترلاسه کړي نو د انرژۍ په ترلاسه کولو سره دوی هم ډیره زیاته مطلب واداره کیږي. واداره نه هدف دا دی چې دوی خپل د باثباته حالت په بې ثباته حالت باندې بدلوي. مطلب د دې خبرې دا شو ګلونو زده کوونکو، کله چې پروتون انرژي ترلاسه کړي د پروتون انرژي نسبت د الکترون انرژي ترلاسه کولو ته ډیره زیاته ده. د الکترون انرژي موږ او تاسې محاسبه کړه چې څو الکترون ولټه وه تقریبا، خو کله چې هسته واداره کیږي لسګونه کیلو الکترون ولټه انرژي دا په خپل ځان سره اخلي. نو داسې وایو کله چې په هستوي ذرات د هستوي ذرات چې کله انرژي ترلاسه کړي نو په دې صورت کې د هستوي ذرات واداره کیږي او دغې هستې ته واداره هسته ویل کیږي. واداره هستې نه هدف دا دی چې هستې انرژي ترلاسه کړې ده او د انرژي په لوړ لیول کې واقع ده. نو لنډه خبره زموږ او تاسو د دې موضوع مطابق دا شوه، هغه انرژي چې الکترون په دغه خپل انرژیکي سویو کې ترلاسه کوي نسبت دغه هستې ته ډیره کمه ده او د هستې کوم انرژي چې دلته ترلاسه کیږي یا د لاسه ورکوي دا نسبت هغه انرژي چې الکترون اخلي یا ترلاسه کوي ډیره زیاته ده. ښه ګلونو زده کوونکو زموږ او تاسې بله موضوع ده طبي راډیو اکټیویټي. موږ او تاسې انشاءالله چې دا به واضح کوو چې یو مصنوعي راډیو اکټیو مواد دي، بل طبي راډیو اکټیو مواد دي. موږ او تاسې طبي راډیو اکټیو مواد مطالعه کوو انشاءالله، دا به مطالعه کوو. د هغې نه وروسته به د خیره سره بل درسي ساعت کې که وخت انشاءالله مصنوعي راډیو اکټیویټي به مطالعه کوو. ګلونو زده کوونکو تقریبا ټولې هستې ثابتې نه دي، د 400 په شاوخوا کې هستې ثابتې دي، نور ټولې هستې لسګونه او سلګونه هستې دي چې دا بې ثباته دي او په خپل سر باندې له خپل ځان څخه نه لیدونکې وړانګې تشعشع کوي. ګلونو زده کوونکو د دې لپاره چې موږ او تاسې پر طبي راډیو اکټیویټي باندې پوه شو نو لاندې نقاطو ته پام کوو. اول د هستې له منځه تلل یا متلاشي کېدل به موږ او تاسې انشاءالله مطالعه کوو. د هستې له منځه تلل کله چې له اتوم څخه نه لیدونکې وړانګې خارجیږي دې وخت کې هسته بل حالت ته وړي چې دې ته د هستې متلاشي کېدل ویل کېږي یا هسته نیمه برخه د لاسه ورکوي. دا چې په څو طریقو سره ترسره کېږي انشاءالله مطالعه کوو به. بله خبره مورنۍ او لورنۍ هستې دي. ګلونو زده کوونکو کله چې د یو هستې څخه نه لیدونکې وړانګې یا د الفا ګاما او بیتا وړانګې تی خارج شي نو په دې صورت کې د هسته په بله هسته باندې بدلیږي چې لومړنۍ هستې ته مورنۍ هسته او دا کومه هسته چې منځته راغلې دې هستې ته لورنۍ هسته ویل کېږي. په هستوي تعاملاتو کې عموما د ای مساوي کېږي ام سی مربع د معادلې څخه استفاده کېږي. که چیرې تاسو متوجه یې موږ د هستې اړوند انرژي هم د همدې معادلې څخه په استفاده باندې ثبوت کړه او لاسته مو راوړه. بله خبره ګلونو زده کوونکو یاد لرئ بیکرل څه شی دی؟ د وړانګې د تشعشع له یو واحد سره پر یوې ثانیې بیکرل بلل کېږي. یعنی یو بیکرل مساوي کېږي یو ډیکې پر یو سیکنډ یې. په یو ډیکې په یو ثانیه کې چې یو ډیکې کومه تشعشعي وړانګې په یو واحد کې ترسره کېږي دې ته یو بیکرل ویل کېږي. او ګلونو زده کوونکو یاد لرئ چې د وړانګې د تشعشع یو بل واحد موجود لري چې هغه اصلي واحد هم ورته ویل کېږي کیوري. نو د وړانګې د تشعشع یو بل واحد شتون لري چې هغې ته کیوري ویل کېږي او یو کیوري د بیکرل سره لاندې اړیکه داسې لري چې یو کیوري مساوي کېږي 3.7 ضرب لس په توان د لس بیکرله. ګلونو زده کوونکو د راډیو اکټیو مادې کولی شي 3 ډوله تشعشعات له ځانه خپاره کړي، یعنی غیر ثابتې هستې په 3 بېلابېلو طریقو سره څنګه کېږي متلاشي کېدی شي. ګلونو زده کوونکو هغه موږ او تاسې مطالعه کوو چې یو ته پکې لومړی وایم د الفا وړانګې په خارجېدو سره تیت او پرک کېدل. ګلونو زده کوونکو ډیره مهمه موضوع ده. کله چې د یو اتوم د هستې څخه د الفا وړانګه خارج شي نو په دې صورت کې د اتوم کتلوي نمبر د 4 واحدو په اندازه او اتومي نمبر یې د 2 واحدو په اندازه تغییر کوي. یعنی که چیرې موږ او تاسې یوه هسته ولرو د ایکس په کتلوي نمبر یې او اتومي نمبر یې زیډ وي نو د دې ځای څخه که چیرې د دې څخه د الفا وړانګه خارج شي د الفا وړانګه په اصل کې د هیلیوم هسته ده چې 4 مطلب 2 پروتونونه او 2 نیوترونونه لري. نو دې څخه که چیرته د الفا وړانګه خارج شي نو دا یو بل هسته موږ ته راکوي چې هغې کې به ای به د 4 واحدو په اندازه کم وي او زیډ به د 2 واحدو په اندازه کم وي. جمع الفا 2 الفا 4 2 یا دا داسې هم لیکلی شي که چا دلته ولیکل چې یا ایکس ای زیډ وای ای منفي 4 زیډ منفي 2 جمع که چا ولیکل چې هیلیوم 4 2
په دې کې څه مشکل ګلونو زده کوونکو نشته. راځو مثال همدلته کار ورباندې کوو. مثال په دې ډول دی، د یورانیم 238 دوه نوي هستې په تیت او پرک کېدلو کې د الفا یوه ذره خارجیږي. د دې تعامل معادله ولیکئ او معلوم کړئ چې د دې تیت او پرک کېدلو له امله کوم عنصر منځته راځي. ګلونو زده کوونکو که چیرې تاسو متوجه شئ، کتلوي عدد یې 238 دی. 238 نه چې 4 لاړ شي 240. اتومي نمبر یې 92 دی. 92 نه چې 2 لاړ شي 90 کېږي. نو یو بله هسته موږ او تاسو ته لاسته راغله چې دغه هسته که چیرې موږ او تاسې د عناصرو په دورهیي جدول کې وګورو، دغه هسته په اصل کې د توریم هسته ده. نو داسې وایم چې دا په اصل کې توریم هسته ده چې کتلوي عدد یې 240 دی او اتومي نمبر یې 90 دی. ګلونو زده کوونکو دې شکل ته که چیرې تاسو متوجه شئ، یورانیم 238 کله چې د الفا وړانګه دې څخه خارج شي نو دا په یو بله هسته باندې بدلیږي چې دا د توریم هسته ده. مخکې موږ او تاسو په تعامل کې وښوده، د دې کتلوي نمبر یې 240 کېږي او اتومي نمبر یې څو کېږي 90 کېږي او نیوتروني نمبر یې 144 کېږي. ښه ګلونو زده کوونکو، د بیتا وړانګې په خارجېدو سره تیت او پرک کېدل دي. د بیتا وړانګې په خارجېدو سره د اتوم په هسته کې څه ډول تغییر راځي؟ د بیتا وړانګه په اصل کې 2 ډوله ده، یو بیتا مثبت ده، یو بیتا منفي ده. ګلونو زده کوونکو ستاسو په کتاب کې بیتا منفي راخیستې ده. د بیتا منفي په خارجېدو سره د یو اتوم په هسته کې څه ډول تغییر راځي؟ د بیتا منفي په خارجېدو سره د یو اتوم په هسته کې یو نیوترون په پروتون باندې بدلیږي. هدف د دې خبرې دا شو چې کتلوي عدد کې هیڅ تغییر نه راځي، خو په اتومي نمبر کې تغییر راځي. ولې؟ په اتومي نمبر کې یو واحد په اندازه زیادت راځي. که چیرې تاسو دلته متوجه شئ، د ایکس یوه هسته ده، کله چې دې څخه د بیتا منفي وړانګه تیره شي نو په دې صورت کې په کتلوي عدد کې هیڅ تغییر نه دی راغلی، خو په اتومي نمبر کې د یو واحد په اندازه تغییر راغلی دی. ښه ګلونو زده کوونکو، مثال په دې ډول دی، که چیرې لوتیتیوم 106 عنصر ته تاسو متوجه شئ، دې څخه د بیتا منفي وړانګې په خارجېدو سره د هغه تعامل معادله ولیکئ. د دې تعامل د معادلې لپاره دا مې ولیکلو. د دې څخه وروسته یو بیا کتلوي اتومي نمبر یو اتومي نمبر یو بیا راواخیستل شو، په 2 باندې بدل شو، نور هیڅ تغییر په دې کې نه دی راغلی. بل ګلونو زده کوونکو، بیتا مثبت ته چې بیتا مثبت ته په خپله باندې پوزیترون هم ویلی شئ. پوزیترون کتله کټ مار د الکترون د کتلې په اندازه ده، فقط چارج یې مثبت دی. ګلونو زده کوونکو، د یو اتوم د هستې څخه د بیتا مثبت په خارجېدو سره د هغه یو پروتون په یو نیوترون باندې بدلیږي. هدف د دې خبرې دا شو چې د هغې په کتلوي عدد کې هم کوم تغییر نه راځي، خو یوازې په اتومي نمبر کې تغییر راځي چې اتومي نمبر یې د یو واحد په اندازه کمیږي. که چیرې تاسو دلته متوجه شئ، د ایکس یوه هسته ده، اتوم دی. د ایکس اتوم کې کله چې تاسو متوجه شئ، اتومي نمبر یې د یو واحد په اندازه باندې تغییر کړی. ولې؟ کله چې د دې څخه پوزیترون یا بیتا مثبت وړانګه خارجه شوې ده. مګنیشیم د 12 کله چې د بیتا مثبت وړانګه دې نه خارج شي، مګنیشیم په سودیم باندې بدلیږي، 12 په 11 او 23 په خپله باندې 12. ګلونو زده کوونکو، که چیرې تاسو دې شکل ته متوجه شئ، دا یوه هسته ده چې 20 پروتونونه او 23 نیوترونونه لري. 20 جمع 23 شپېته کېږي. موږ او تاسو پوهېږو چې کتلوي عدد یې شپېته دی. دا راخیستل شوې ده، د دې څخه د بیتا منفي وړانګه تېره شوې. د بیتا منفي په خارجېدو سره د دې په څه شي کې پروتونونو کې تغییر راغلی، ولې د یو واحد په اندازه زیات شوی، خو نیوتروني عدد یې د یو واحد په اندازه باندې کم شوی دی. ستاسو په کتاب کې کله چې دا شکل راخیستی دی، دلته یو څه اشتباه شته دی چې د 22 په ځای باندې ګلونو زده کوونکو 23 لیکل شوی، نو کولی شي هغه ځان سره 22 کوي. ګلونو زده کوونکو، د تیت او پرک کېدلو یا د متلاشي کېدلو دریم ډول چې دی، هغه د ګاما وړانګې په وسیله باندې متلاشي کېدل دي. کله چې د یو اتوم د هستې څخه د ګاما وړانګه خارجېږي نو په دې صورت کې نه په اتومي نمبر کې تغییر راځي، نه په کتلوي عدد کې تغییر راځي، یوازې یو اندازه انرژي د ځان څخه خارجوي. ګلونو زده کوونکو، که چیرې تاسو دلته متوجه شئ، یوه هسته ده چې کتلوي عدد یې A دی او اتومي نمبر یې Z دی. دې څخه چې کله د ګاما وړانګه خارجه شوې ده نو هیڅ تغییر په دې کې نه دی راغلی. توریم هسته ده، د توریم هستې څخه د ګاما وړانګې په خارجېدو سره هیڅ تغییر په هغې کې نه دی راغلی، یوازې یوه اندازه انرژي ازاده کړې ده. ګلونو زده کوونکو، که چیرې تاسو دې شکل ته متوجه شئ، 240 اتوم دی، د ګاما وړانګه د ځان څخه خارجه کړې ده. د ګاما وړانګې په خارجولو سره چې یو نیو پروتونونه او 143 نیوترونونه لري، په هغې کې هیڅ تغییر نه په نیوترونو کې راغلی نه په پروتونونو کې راغلی. ګلونو زده کوونکو، زموږ او تاسې بل عنوان چې دی هغه د راډیو اکټیف مادې نیم عمر دی. انشاءالله چې موږ او تاسې به آینده ساعت کې د راډیو اکټیف مادې نیم عمر ووایو، خو کله چې زه ساعت ته ګورم موږ او تاسو سره نور وخت نشته.
ګلونو زده کوونکو تر بیا چې زه انجینر عزت الله حلیم په ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم په سپېڅلي رب مسپارم ښه وخت او خوشحاله شېبې ولرئ یوازې یو غوښتنه درڅخه کوو د روژې مبارکه میاشته موږ او ټول افغانستان ته دعا وکئ ښه وخت او خوشحاله شېبې بیا هم ولرئ